محمود غزنوی سړی واستول چې مال یو غلام والی سړی منډی تلاړ نو یو مړی ولاړو ایاز نامه ایاز پرتګ نه دا پنسي شلیدلې وي او دا بډای پاتې کمیس نه لستونی شلیدلې پاستانه پوندې سلیدلې وي پنجې پاتې آی واغستو چرای وستو صاحب دام رایم ډیر پخشو وی خدا سورځي چې تیرې شو محمود غزنوی چې د ایاز ناز او ادا ته ګوري دغه خدمت ته ګوري محمود غزنوی پزان مین چې مینه کو واډو یو کو چې ورشي اعلی لباس ور واغوندوي او صفای کې ورای وستوزان سره پتاخ کې ایاز هغه جامې چې په کوم جامو کې د په منډۍ کې خرڅې دو آی په صادر رومال کې وتړلې او په بکس کې کېخوي او پله په ورته واچولو چابي جیب کې څه زمانہ چې تیر شوا نو شیطانانو شکایتو کو محمود غزنوی ته چې صاحب د آیاس چې د استاد بادشاہ لال او جواهرات پټکړی دي او ورځي او داغه تماشا کوي بکس کولاو کی وی ګوري بیا بادشاہان خود غوګونو ډیر کچای راوی غوښتو ایازا ما تا سره کومه مهرباني کړې دي او تا د بادشاہ لال او جواهرات په بکس کې پټ کړې دي او هر سحر ګوري هغه ورته چابي راوېستا وی بادشاہ سلامت دا چابي او دا بکس شوق مې دی چې په خپل لاس مبارکه کولاو کې او دا بکس وچرازا چابي واغسته چې بکس کولاو کو چې پکې ګوري هغه ټوپای چې باتای تی وتی وي هغه کمیس چې لستوړي او لمنې نه وي هغه پرتوک چې پنسي نه وي هغه کېړای چې پوندې نه وي دا پکې چې دا سي بادشاہ ورته وکړي دا ولي وې صاحب دا هغه جامې دي هغه جامې دي چې په دې جامو کې ز په منډۍ کې خرڅېدم او دا جامې مې اغوستې اوس چې تعالی عالم نو په شاهي تخت او شاهي لباس نو چې سار را پاسم او دا شاهي لباس واغوندم او په شاهي تخت کې ناستو ته روان شم نظر دا بکس لري کم او ورته وګورم چې ایازا اسنه چې د بادشاہ په تخت ناست دي چرته غرور درکې را نشي ته هغه ایاز وی چې ورځ په دې جامو کې په منډۍ کې خرڅې دی او غلام کنن دې ورځ ته خدای راوستي نو سبا دې بیان د دې ورځ نه دې ته خدای راوستي نو دا دې د پاره کوم چې چرته غرور راکې الله محمود غزنوی د ټول سلطنت کنجیانه ورتا والا چې تا نه زیات د اصیل بچي به بل څوک پیدا شي عزیزانو اصیل سړی چې وی اچ ارڅومره لري لار شي هغه د خپل ځان نه هېري نن تاسو وګورئ په پاکستان کې د ګناهونو د برکته دولت چې چا سره راغله ده داغي کورونه د شرابو ډیپوان داغي کورونه د ډمو ډیپوان داغي کورونه د زنا ډیپوان داغي کورونه د غډېدو ډیپوان داغي په ودونو کې په منونو شراب سکلي ځکه چې دولت او پیسې ورسره یو پیسې رالي سترګې پاواش او چې پیسې تلاري زیړې مرضی شو دو عمر شنه خېټې نیولې وا زپلاره تیرېدم ورته ودرېدم سال ده و بس د خوب لیدو مولانا صاحب کوی نه مال د خوب لیدنو بچیا ما تا ته یو ټکه کړو چې ما اوریدلی چې تا په لاور کې ډمه ساتلی دی او دې زنه ولا خرچونه لګي او په گاون کې در سره خلق د لوګي مړکی اغیلا نه نور نوړه می خوشحال شو چې په دې حال کې مې ولید خدای امتحان د پاره دولت درکړو زنا او شراب ولینو درکړو قران کې راځي فلما نسوا ما ذکروا به
عليهم ابواب كل شيء سوک چې ماهر کی نو فتحنا عليهم ابواب كل شيء دا قسم نعمت دروازے پہ اور پرانی ماهر کی او زه په د نعمتونو دروازې اور پرانی تر کومه پورې حتا اذا فرحوا بما اوتوا ترغی چې دې پکې خور نه نوځي په دې مزو کې بخت نزت سے چالو کم اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون ناګهانه راونی او چراویلی سم بیا چغي وای وریانی چې خدای دا څو و ترو نو زما عزیزانو غاوره نشه پدې چې نن خکور خدای درکړې ده جایګيري درکړې ده دولت او پیسې منت کې بدر نلار شي او د دوهای ملنګ یا بد ورته ګوره فالج بدی وای خلا بدی کګشي سترګي بدی کګی تشي متیاز او ډکه بدی پلنګو به دغه جیداد او جایګیر تبګوره خزا او لوړ او زامن بدر پورې تنګي چې خدای دا مردار تکبه کله د کور نه وځي دا څه ده کنه نو غاوره کېګه پېټ شي غرور صرف د خدای د شان سره خای زور او قوت داغه د شان سره خای چې داغه نسوک مقابله کولای شي نه پکې تغییر راځي نه پکې زوال راځي زاو تبڅیو زمون به غرور ځي زمون به زور ځي زمون به قوت نو زما عزیزانو عرض می داو چې خپل حیثیت هیروي ما نن زګورم په دې پیښور آس پاس چې نن نشل کاله مخکې مم کتلیو او نن هم ګورم نن خبرم بدلی خبري دغه د اندوانو برتنمان چو ما ته وی چې مناسب څنګه مال خیمه خا نور خیم مال ته څنګه ول بس خیمه مال هغه بټای کې دی هغه فرمی مرمیش ته چا بټو کې بدی خخته چولې کلا لري کړی دي وچو ما هغه فرمی مرمی در سره دی خختو کې چې تپیرې وي او بټای کې بدی خخته چ بس غلې روان تاسو دوا په کار دانو زما جبه کې لړم ناشته والله کدوی پرې دم تاسو ارتیر اجي سیف شي بزرګ شي دغه چې پیسې در سره کور دې درنګین ټي ډي پدې کور دې د دمتوب او د وی سی آر دې پدې دالا سکه د جمعې په ورځ وی سی آرونه پترخ کې ګرځي او چې وی ګوره تسبیح به هم پلاس وته کور دې د میردین جمعات شه دا خدای پورې ټوکی والے کې خزه دې شپه ورځ د پردو سنداګانو تماشو تکې نو لیدا او ته تسبیح په ټي وي څه شي خدای پراسته که په پاکستان کې تغییر راغلی نه پکې اسلام راغلی نه پکې دین راغلی نه پکې مذهب راغلی دا د اسلام او د دین نامه دا داسې شی دی داسې شی دی لکه دیګرام یو مارغه دی دیګرام څه نامه ده دیګرام یو مارغه دی هغه ته قران یاد دی قران ورته یاد دی نو په ونه کې ناشتي او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ريب دا مارغان ولا راش چې دا نه څه مارغه دا داسې خو کلام وای نو ورته گیر چا پیر ناشتي نو چې دا قران اوري نو بیوش شي چې بیوش شي د داسې په یو نره سترګه ورته وګوري چې کم یو پکې لاټ او چې وګوري چې خسر مارغه پکې غلط په ورته ویني سی او وی بیا بلې ونی تلل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نور مارغان ورته راشي نو هر قاری چې به عمل قران لولي هر قاری چې به عمل قران لولي د په مثل دیګرام قران دام هر قاری
چې بے عمله قرآن لولي د په مثل دیګرام قرآن دام دی د دیګرام مارغه دی او قرآن لکه ښکاری چې دام غړولې د مارغانو نیو د پاره نو دغه سه دیګرام قرآن دام کړي د مارغانو نی نو اسلام او دین او مذهب پاکستان دام کړه دی ستاسو زمانی وو د پاره او ستاسو زما د دوکا کولو د پاره نو عزیزانو دا خبره ما تیره جمعه کړې و چې نن زور او قوت مونږ سره نشته زور او قوت حکومت وقت سره ده دا ایمان ده چې په ملک د دین خلاف سی وایو به خطرات ملک سره چې کوم ملحق دي وایو به نتیجه به خدای ته سپارل دو عذاب ستا په دې ملک ولاړ دي یو د هندو عذاب او یو د روس عذاب غافل کېږئ ما والله کدی هندوم دا ایمان دی چې پاکستان دی بیا هندوستان نشي او والله کدی روسم دا ایمان دی چې د پاکستان د لامانه بچ څنګه پاتې شي په دې خبره پوهیږئ او بیا خبره ده چې الله دې وس نه ورکړي خدای دې توفیق نه ورکړي لیکن عذاب دې په سر ولاړ دی خدای ته رجوع نشوي نو د تیخ دلار بدیم نه ولار هغه خلق او نو غزنوی میں مزا رہا نو خم ہے زلف ایاز میں نو غزنوی میں مزا رہا نو خم ہے زلف ایاز میں نو حسن میں رہی شوخیاں نو عشق میں رہی گرمیاں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان نہ ہو تو جہان نہ ہو گل گئے گلشن گئے اچھے اچھے مر گئے للو بٹھیرے رہ گئے اچھے اچھے مر گئے کدو کریلے رہ گئے مون کدوانو کریلو ته پاتې شي خدای پرسته زه چې دا خلک ګورم کنه اریان په خبره نه پوهیږي قسم په خدای دې چې د په غور ورته وګوري چې یا الله نو د پوره دین د بنی آدم سر تړلې ته پوره د بنی آدم ته پوره د خر سر پکار خبره نه پوهیږي سړی هغه دی چې په اشارات د سترګو په اشارو پوهیږي حرکات سکنات نه معلوم کی سړی هغه تقریر ورته وکنه پوي یو سړی راغی تیر ورځ جی واده دی او تقریر دی فلان ما ورته چې داس چل دی چې ودونو مدونو ترجمه نه وینو خار ده مال تستاکلی کې 200 ودونو تزنیم تل کده لار ول خار ده کاوی سوي زب پر اپاس دا مال کاکا خداس چل دے ما خوې چې ته بنی آدم نو زه خر سره د واده ته زم سړی ته خبره نه پوهیږي نو عزیزانو دا عقل ټریننګ سکول پکار دی یو زمون دا طالب قسم درته کولا چې د پیر مریدان پر پاسه د مرګ له والو غاپونه پټول مال واپس لاړو استاد ته دا کتابونه دیواله وی ولې حق مې وې او غاپونه را لمال پیر په جمعات کې غواړه هغه ما چې درته ویلو چې کینه یو کال عقل مستق کینه به چې د عقل ټریننګ ولو کړ چې ادعو الى سبيل ربك بالحکمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن کینه چې عقل دې کامل کال پس چې عقل کې سر تراغه چې تقریر بکې څنګه تبلیغ بکې څنګه واپس بیا پاکلی راغی غوا جمعات کې ولاړه ده په منبر او خطوه ورو راټول شي بیګامه خوب کړ دا تاسو پیر صاحب چې ده د پدی ګیره کې دا سي اثر ده چې د دې وخت چا سره ټول عمر بجوند دي مریدانو په ورټوب کو چې حضرت وخت راکو ا د پیر ګیره بم داسې زما غوندي رنگای وا سپکا ګیره بو
یو لا اختور کوا بالله یو لا بالله یو وختلک پاتې شو مریدان ډیر پاتې شو په ورټوب کړی نه راغلی چې د پیر نګیره را شو کوي او چې مریدان ته پاسه د پیر چنګ خپلنی ولې و مړو طالب چوکتا او تختې دو لاړو هغه استاد ته ول دسه چلو شو ول بچیا ما چې درته ول چې عقل زده چې سړی مړم شي او استاد پته مونږ لګي په دې خبره پوهیږم نو عزیزانو عقل سره مونږ د ذکر عقل سره مونږ د ذکر عقل چې مونږ کې راځي نو قیامت بهرحال هغه واقع د ابراهيم عليه السلام بیا پاتې شو ان شاء الله العزيز بلی جمعه ته بشي یو مسله په خدای دا پاس چت زمونږ د دې جمعات چې 13 ورځو کې یو باس چړلې شو د جمعات متعلق خو بیا ز سوجنا غلش دې پاس چت کې پاس بیمونه هغه بیمونه خړلې شي او دی خطرناک پاس په ناس کې ډېر لوی دنیا بلدا چې اوس اوړه راغې دا پاس خلق دې اړ په شکال کې چې زه تقریر نه کوم بیا هم ګرانه که کومه دا خلق به انور ته ټینګيږي خیال امر ارادم دا وکړه چې دا جمعات نه دا چت لري دا دیوالونه څخه کمزوري دا لري او دې باندې بل چت واچو بل چت د پاسه بل کمره په واچو زمانہ خو نه ګرځې د کیږي او چې دغه خلرا پوری نو دغه غټان می ټول برخلاف نو ورته زو ویلش تاسو دی جمعات کې او بل یو ټکی درته کوم چې